الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زماد اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو پرون تاسو ما تفصیل سره دا خبره رسکړی و چې د روجي روح هغه تقوا ده. بمداد ته ویل چې تقوا څه دی لکېږي د تقوا فائدہ څه ده دا خبره وشولې. درېمه خبره تقوا کوم ځای کې حاصلېږي. سړی ته څه شي ضرورت وي نو بل نه تاسو کې چې ماته دې شي ضرورت ده او ماته کوم ځای کې ملويږي نو غیر راهنمایي کې چې فلنګي ځای ته لاړ شه دا به تاسو ملاو شي. اوس ما او تا دا غواړو چې د روجي کوم روح ته تقوا ده تقوا به ماته کوم ځای کې ملويږي او په کومې طریقې سره به ما په ځکه کې د الله ویره پیدا کیږي تقوا پیدا کیږي. زما عزتمند دي د پر علماء کرام یو درې طریقې خودلې دي. یو طریقه دا خودلې ده چې د الله ویره په ځکه کې دا پیدا کیږي په دې سره چې څوک زیات الله یادای څومره زیات ذکر د الله کوي مغمره به تا په ځکه کې د الله عظمت پیدا کیږي. سېچان امر ډیر خلې بار بار خلې داغه سړی عظمت داغه سړی محبت ته پزره کې پیدا کیږي او څکله عظمت پزره کې پیدا وشولو نو خود به خود الله ویرا اور سره رسی الله ویرا به میتا پزره کې پیدا وشي. بچی پزره کې د مور او پلان عظمت وي نو مور او پلان نه ویریږي نو څکله سره الله ډیر یاد کی ډیر یادای نو د پزره کې الله عظمت پیدا وشي. څکله الله عظمت پیدا وشي د الله ویرا خود به خود پیدا وشي. به دغه ویره څخه پیدا وشي به انسان به نافرمانی نشي کولای به انسان نافرمانی نه کوي او که نافرمانی نو شو فورا توبه وباسي الله ته رجوع کوي. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه د تقوا د حصول لپاره امام غزالی رحمه الله ذکر کړی ده. یو کڅوک دا غواړي چې متقی جوړ شم هغه به څلور کارونه کوي. څلور کارونه یو ته لکېږي معاهده دویم ته لکېږي مراقبه څلورم ته لکېږي محاسبه او څلورم ته لکېږي معاقبه. دا څلور کارونه د انسان وکي خود به خود به الله تبارک وتعالى دې د تقوا او نصیب کی. څلور کارونه تفصیل څه ده. اول شی معاهده ده. هر سره دا الله سره وعده وکي چې زبد الله نه فرمانی نه کوم عهد وکي الله سره دې ته لکېږي معاهده. سبې سره وچل شي نن ریځ به زه د الله نه فرمانی نه کوم هغه کار به نه کوم چې به کوم کار باندې الله خفقيږي او هغه کار به کوم چې به کوم باندې الله خوشريږي. دا معاهده الله سره وکي سبې وختي منځ کې یا منځ نه مخ کې. دویم کار معاقبه. یره کما نه فرمانی وکړه یو نه فرمانی وکړه 2 رکعات نفل به کوم به تورې سزا 10 روپۍ یا 100 روپۍ صدقه کوم کما نه فرمانی وکړه غیبت مو وکړو چاته تکلیف ور رسولو منذر نه پاتې شولې یا بل نه فرمانی مو وکړه اما دغه سزا ده. دې ته لګيږي معاقبه. به دریم شی محاسبه ده. څکله ورېزم دې طریقې سره تدیر محتاطه تیر کړل بيګي څکله سملې بلګه محاسبه وکړه. دریم شی مراقبه ده. څکله ته دا ورځ تیرې کم عمل هم کوي عمل نه مخ کې سوچ کوه چې دا جایز ده او کدا ناجایز ده په دې باندې الله خوشاليږي او خفقيږي. څکله به بيګي شي بيګي به مراقبه وکړه سوچ وکړه سنن سبې زره او چت شولم ما دا الله فرمان برداري څومره کړی ده الله نه فرمانی څومره کړی ده. دې ته لکېږي مراقبه. څکله مراقبه وکړه هغه نه بعد بیا کنه فرمانی در نشي بیغی نه بدزان ته سزا ورکړه هغه ته معاقبه لکېږي. کایو نه فرمانی د کړی وي 2 رکعات نفل وکړه 2 د کړی وي 4 رکعات نفل وکړه یو نه فرمانی د کړی وي 100 روپۍ صدقه کا 2 نه فرمانی د کړی 200 صدقه کا. دا روز دغه معمول ځان ته وګرځو داسې حالت ته الله تبارک وتعالى ته ورسي بیا به د دې شینو ضرورت هم تا ته نه پیخيږي. څه کم کار باندې الله خفقيږي غنه به ورسته کېږي کم کار باندې الله خوشاليږي هغه به تخې طریقې سره کوي. څلور کارونه دي معاهده دویم معاقبه دریم مراقبه څلورم محاسبه. دغه څلور کارونه څنګه انسان کې امام غزالی رحمه الله فرمایي الله تبارک وتعالى بدیده تقوا او نصیب کې خپل ویره ورته ور نصیب کې. یو دریمه طریقه علماء ذکر کړی دا ډیر مؤثر ترين ذریعہ ده. کڅوک دا غواړي چې ډیر په مختصر وخت کې ما ته الله خپل خوف ور نصیب کې الله ویره نصیب کې هغه پر مؤثر ترين ذریعہ قران کې الله ذکر کړی دا یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو الله نه وویریږئ
سوال وشو چې خدای دغه تقوا به موږ ته څنګه ملاويږي د الله ویره موږ ته څنګه ملاويږي دغه جمله طریقه ورته الله او خدای وکونو ما صادقین کوم رښتونی خلق دي رښتونو خلکو مرګرتیا وکړي زما عزتمند په دې روی زمين باندې تاسو وګورئ علماء او رښتونی خلک به څوک وي چې دوی ته الله تبارک وتعالى انبیا او رسول ویلي دي نو د دوی مرګرتیا د دوی صحبت دا پتا کې تقوا پیدا کوي دا پتا کې دا الله ویره پیدا کوي د دې مثال داسې ده یو سره دغه دایي چې زه درځي جوړ شم نو دا درځي ال جوړيږي چې کله دا بل درځي مرګرتیا وکي بل درځي سره کینی هغه درځي ورته څه خبره کوي دا دغه خبره مانی نو دینه په آسانه باندې درځي جوړ شي اوس کا داوله کې کدای چې ځان نه درځي جوړول غواړم او ناس وی کور کی او کینی بچي عام خلکو سره درځي سره نه کینی او دا وایي زمانه درځي جوړ شي تاسو نه تاسو کوم دینه به درځي جوړ شي کلم نه جوړیږي دینه درځي یا یو سره دا غي ځان نه ډرایور جوړم نو دا کور کې ناسته او دا یې ځان نه مان ډرایور جوړ شي نه جوړیږي دا به چې ډرایور سره خوا کې بکینی ډرایور مرګرتیا به کوي ډرایور څه کوم خبره ورته کوي خبره باندې به عمل کوي اغه نه بس ذکر کوي اغه نه بعد الله تبارک وتعالى دینه ډاکټر دا ډرایور جوړ کی یو سره دا بچی دا نوجوان دا غي ځان نه ډاکټر جوړو نو همدا ستانه ډاکټر په کور کې نه جوړيږي ته بسې کم د دې ماهران دي ماهرانو سره بده کې نه هغه صحبت به اختیاري هغه څه کوم خبره تا ته کې غي نه بعد بتانه به ډاکټر جوړيږي زما عزتمند بیانې همدارنګي کته دا غواړي سما پزره کې د الله ویره پیدا وشي کته دا غواړي چې دیندار جوړ شم نو دا به ته دیندار خلکو سره کې نه هغه صحبت به اختیاري هغه څه کوم خبره کې هغه به تمني هغه نه بعد به پتا به دینداري چړويږي هغه ته ولګي کې ته سنا ذکر کې کینم یا نور خلکو سره کینم او غواړي دغه سماته دینداري ملاوي شي دیندار خلکو سره کینې نه هغه مرګرتیا نه کوي هغه عزت نه کوي هغه خبره به عمل نه کوي او یې سماته دینداري ملاوي شي زما عزتمند د دینداري به نه ملويږي الله فرمایي وکونو مع الصادقین مرګرتیا به خامخا کوي مرګرتیا د وکړل دغه فن بتاته ملويږي دغه پیشه بتاته ملويږي او کله مرګرتیا د ونه کړه دغه په خبره د عمل ونه کړو کله هم ته تقوا نشي ملېدل امام په دې خبره باندې پوه شولې زما عزتمند داسې بلا شی واقعیا دي امام غزالی رحمه الله متعلق رضی وی کله دی علوم عقلیه نقلیه ذکر نو دی ویل څه ټیک ته علم خو ما حاصل کړو خو یې لګنورم سماتا په دې تقوا کې او په دې الہیت کې لګنورم مقام نصیب شي یو عالم مرګرتیا کوم زه یو عالم تورغلو بل تورغلو چونکه امام رضی رحمه الله دا په خپل باندې لوی شخصیت اخر یو بزرگ تورغلو ویجیز اتا مرګرتیا اختیاروم چې اتا ولا کم رنگ دا په ما باندې چړاو شي لوی خلک دی لوی خلکو تورغلو هغه ته ذکر ته لوی شخصیت او ما سره بیت کې دا بل چا تلاړ شه دی وځ ډیر باندې وګرځیدم خو ما چا سره ممارست او مناسبت نه پیدا کیږي تاسو سره پیدا وشو وکه خامخ بیت کې کمرې ته نه بسلو کمرې دروازه بند کړه او ورته د خپل لاس ما لاس کې راکا لاس ورته ملاو کړو بیت خپل یو طریقه وی اغه نه بعد ته سترګې پټی کا توجه ورته شروع کړل د حضرت لکه ساتیر شولو د سترګې پټی وی د پانو د وړېدو ولا کړکا غوتی خطلا یو طرف ته بل طرف ته امام رضی صاحب سترګې وړولې څو چوک ووم نه ساغوي پانی اړولې خو د غواز خطو دی سوچ وکړو سوچ نه بعد ورته وی حضرت د پانو ولا د کړکا خيږي په دې باندې پوینه شم داسې دي هغه بزرګ هغه عالم ورته وویل وی تا په سینې کې کوم علم د علم درنه وباسم ځکه چې علم سره انسان کې تکبر پیدا کیږي دا علمي کسبی ده او دین بعد کوم علم ته ترسي هغه علمي لدنی علمي وهبي وي هغه دین ډیر اوچتا دیو نظر الله سره شړی ولې حضرت ما دې علم پر ډیر ستړي کړی دي ډیر لوګي برداشت کړی دي تندې برداشت کړی دي شپې مرانه کړی دي او دا علم داسې په اسانه باندې ما سینې نه وباسي زبیت نکوم روان شولو نو وته دی بزرګ ورته ویل خیر دې کما سره بیت نه کې خو ما سره تعلق ساته کله ما سره تعلق ساته دایما تعلق بتا ته फायदा درکیا په دنیا کې هم फायदा درکې او په آخرت کې هم फायदा درکې ویجی ډیره خدا په تعلق کې ستلو الله شان ته ګوره امام رضی رحمه الله دا داسې یو شخصیت چې د الله په وجود باندې دي ته صد دلایل یادو چې الله موجود هم ده واحد هم ده ځکه شي نزي حالت شولو نو په دې وخت کې شیطان باندې مسلط شو امام رضی سے بني رضی ہے کنه تاسو خو دلیل موجودو دلایل موجودو چې الله یو ده او موجود هم ده څه دلیل در سره هغه به دلیل پیش کړو شیطان ته الله ډېر علم ورکړي دلیل به ورته رد کړو یو کم سل دلایل ورته ذکر کړل هغه ټول ورته رد کړ یو دلیل امام رضی سے سره پاتې شولو شیطان ورته یې کنه زر تاسو کوم دلیل چې الله موجود هم ده او الله یو هم ده څه دلیل در سره دې ټیم کې امام رضی باندې خلا را ماته شوله
ځکه بالفرض دغه دلیل ما ترد کړي خدا معنا شو لکه الله وجود کې ما شک تا او د الله تعالی په وحدانیت کې ما شک تا دیو لګیدلو خلا ور باندې رماته شو الله تبارک وتعالى څکه عالم سره د تعلق هغه تعلق سلا او تور کړه د څومره حایل د څومره پردی وي د ټولې لری شولې د دکم حالت هغه عالم ته څکه عالم سره تعلق هغه ته منکشف کړل او هغه ته د دې حالت منکشف کړلو دی هغه بزرگ چا سره تعلق عالم سره هغه یو کتلو او داس کې د لوټه راخسي دا په خپې باندې وبا چي د لوټه راوخه په دې اسمکه باندې ویلا فخر الدین رازی د شیطان ته داسې ویل نه څه به د دلیل الله تبارک وتعالى زمانم څه موجود هم ده واحد لا شریک هم ده دا خبره څنګه وره د فورن خلین هم دا خبرو بسلا څه شیطان ملعونه الله زمانم څه موجود هم ده الله واحد لا شریک هم ده به د دلیل ایمانه ما بس دا خبره وکړه کلمه ویل دي کلمې سره روح ورنه وتلوا علماء کرام د دغه واقع په تشریح کې لیکلي دي علماء سره تعلق علماء صحبت علماء قدر علماء سره ربط دا بتا ته دنیا کې فائدہ درکې دا بتا ته آخرت کې فائدہ درکې مزید نوري خبرې په دې باندې ان شاء الله به وکړو ټیم پورا ده الله د مو تاسو ټول سره ته علماء سره محبت را نصیب کړي الله علماء سره موږ ته تعلق را نصیب کړي دا سي سوالو کې څه کم خلق علماء سره مینه ساتي علماء سره محبت ساتي علماء ته عزت په نظر باندې ګوري الله هغه ته عزت په نظر باندې وګوري الله موږ ټول د علماء محبین جوړ کړي الله مو هغه خلکو کې مشامل ایسه علماء نه نفرت کوي علماء سره بغض ساتي علماء سره کې نه ساتي الله دې نوجوانانو عمرونو کې برکت واچي والدینو په ژوند کې کامیاب کړي د کوم مشران دي الله عافیت او صحت او ژوندۍ ور نصیب کړي الله د څه مولود ته قبول او منظور کړي په دې موټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي بران متعلق دعا کو الله بران رحمت په قدر حاجت نازل کړي الله زر ته زر نازل کړي الله موږ خپل جرمونو اعتراف کو الله موږ خپل ګناهونو اعتراف کو الله زر ته زر بران رحمت په قدر حاجت نازل کړي الله موږ ټول ناراضي شي د یو مرګره دا ډېر لري نه راغله دا مدرسې چندې په سلسله کې لکه مروتنا ولې سیب د بار به چادر واچي ټول برپور طریقې سره تعاون وکړي الله د ټول مسلمانانو تعاون قبول منظور کړي دا مدرسه په لکه مروت کې د مو تاسو دې کې تعاون سره وکړو د څومره خدمات هغه ځای کې کیږي د څومره ثوابونه غوي ته ملويږي ما او ته کېږي مفت کې دا غي اجرونه ملويږي برپور طریقې سره تعاون وکړي الله موږ ټول ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد